رزقناهم ينفقون او د بعض هغه نه چې مونږ ورکړي دي دوی لګي د متقیانو درې صفاتونه بیانوي. یو دا دی چې د متقیانو عقیده به صحیح یؤمنون بالغیب، دویم دا دی چې عمل به صحیح ویقیمون الصلاة، دریم دا دی چې اخلاق به صحیح و مما رزقناهم ينفقون. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یو څو مباحث بیانوي. اول بحث د رزق لغوی او عرفی معنی، دویم بحث دا دی چې شرعاً په حرامو څیزونو د رزق اطلاق کیږي که نه کیږي. په دې مسله کې د اهل سنت والجماعت او د معتزله او اختلاف. معتزله حرام ته رزق نه وایي، اهل سنت والجماعت حرام ته رزق وایي. دا اختلاف بسره د دلایل ذکر کی. دریم بحث د انفاق لغوی تحقیق او د انفاق مما رزقهم الله مراد و مما رزقناهم ينفقون. د دین څه مطلب دی؟ فرائض مراد دی که تطوعات؟ آخره کې یو دو اعتراضات او د هغې جوابات. اول بحث د رزق لغوی او عرفی معنی. رزق په لغت کې څه ته وایي؟ الرزق فی اللغت الحظ. رزق په لغت کې حصې ته وایي. قال الله تعالی، الله تعالی فرمایلی دی وتجعلون تاسو ګرځوئ رزقکم حصه ستاسو انکم تکذبون چې تاسو دروغ وایئ. خپله حصه دا ګرځوئ چې تاسو دروغ وایئ. رزقکم په معنا د حظکم نصیبکم دا لغوی معناش. عرفی معنا د رزق. والعرف خصصه، عرف خاص کړی دی دا رزق بتخصیص الشیء بالحیوان وتمکینه من الانتفاع به. خاص کول د یو شی دی د حیوان پورې او طاقت ور کول دی د حیوان ته د فائدې اخیستلو په دې شی سره. یو شی حیوان ته خاص کول او حیوان ته د انتفاع تمکین قدرت ور کول دې ته رزق وایي. ایتی فایده واخلي. والمعتزله لما استحالوا من الله. معتزله او د اهل سنت اختلاف دی چې حرام رزق دی که نه دی. د معتزله دعوه دا ده چې الحرام لیس برزق، حرام رزق نه دی. دو دلیلونه به پیش کی. اول دلیل علم ترى انه اسند الرزق هنا الى نفسه. دایوش. دیم دلیل وذم المشرکین علی تحریم ما رزقهم الله. دا دویم دلیل شي. او دا لما استحالوا من الله یمکن من الحرام دا دلیل نه دی، دا باعث دی. که دلیل د دعوی نه مخکې نه وي. دعوه د معتزله او خدا د چل حرام لیس برزقین دا وروسته بیضاوي ذکر کوي. دا مخکې باعث ذکر کوي، دلیل نه. معتزله هر کله چې محال غنی د الله نه دا خبره ایمکن من الحرام چې بنده ته د حرام طاقت ورکی د انتفاع
لأنه زکدا بندا منع من شوه ده من الانتفاع بی ده پیده خیستلو نا پده حرامو بنده خو من شوه حرامو نا بفیده ناخلی و امیر بالزجر عنه و امر شوه ده ورطا پس زورن عنه ده دینا ده حرامو ده انتفاعنا زورنا ورطا شوه ده امر ورطا شوه چه دا سی بنکه جان با بنده ده دی نو انتفاع بالحرام دا قبیح شو او الله تعالی تمکین دا قبیح چاہتا نور کئی ذکر تمکین دا قبیح قبیحی کنا او قبیح خدا اللہ نا نصادری گی لہذا حرام و تر رزق ویل دا محال دی نو قالو دا جزا دا لما استحال دا نو دی ویلی دی چه حرام لیس برزقین دا دعوه شوا اول دلیل یلکا اول دلیل دا دے و مما دا بعض حقنا رزقناهم چه منگ ورکڑے ینفقون دی لگئی دا تا رزق نسبت اللہ تعالی زانتا و کنفست چه منگ سور کری دی دا حقین انفاق کئی خدای مدح ذکر کرا صحیح شو او مدح علکیگی چه حلال ورکی ځکه د حرام ورکول خو د مدح قابل کار نه دی کنه د ومما رزقناهم نه معلومه شوه چې دا څه دي حلال دي نو حرام رزق نه دی الا ترى تنګوري انه تعالی الله تعالی اسند الرزق اسناد د رزق او کدلته الی نفسی ځانتا ایزانا خبرداري ور کوي بانهم ينفقون الحلال الطلقه یا دوی لگئی الحلال الطلق خالص حلال فإن انفاق الحرام لا يوجب المدح ځکه د حرام لګول نه ثابتوي مدح الکه تاسو په دې دلیل پوښتئ دلته خدای مدح کوي او مدح په انفاق د حرام نه کې معلومه چې مما رزقناهم کې رزق حلال دي حرام نه دا یو دلیل دیم دلیل وزم المشرکین اللہ مزمت د مشرکانو بیان کرے اللہ تحریم ما رزقهم اللہ چی دوی د ما رزقهم اللہ نسبت د حرام کرے بقولی تعالی قل ورتو یا رایتم خبر راکے ما انزل اللہ چا اللہ نازل کری لکم تاستا من رزقین در رزقنا فجعلتم منو حراما و حلالا تاسو گرزوی دا غینا حرام و حلال اللہ چې تاسو ته کوم رزق نازل کړی دی تاسو په هغې کې حرام او حلال ګرځوئ نو الله تعالی د مشرکانو مذمت کوي چې تاسو ته خدای څه درکړي په هغې کې حرام ولې ګرځوئ ټول ښه دي هلکه پرې پوه شوئ نو حرام ویل ورته ښه نه دي نو ځکه د مشرکانو مذمت بیان کړی چې پوه شوئ په دې دوو دلیلونو ها زموږ د اهل سنتو ای حرام تا رزق وی و اصحابنا جعلوا الاسناد دا و جوابونه کوه غوی تا او اول ویلی چې اسناد د رزق ځان ته کړي دا د دې دلیل دی چې دین حلال مراد مونږ دا اسناد د تعظیم د پاره دی او د تحریض علی الانفاق د پاره چې خلک په انفاق ورتیس کی چې انفاق وکړي واصحابنا زمونږ عالمان و شاعرو جعل الاسناد للتعظیم اسناد د تعظیم د پاره ګرځولې و تحریض او د ترغیب د پاره علی الانفاق په انفاق ترغیب ورکی په انفاق ترغیب څنګه ورکی خدای وي مونږه در کړی دی هغه چې مونږ در کړی دوی ته لګئی چې مونږ ور کړی خدای ورته وي چې ما در کړی دي نو ورکولو والا خو زه یم تاسو زما په نوم لګوئ که نه نو دا ترغیب علی الانفاق شه که نه دویم د مشرکانو مذمت چې بیان کړی دا په دې نه چې هغوی رزق ته حرام ویلي حلالو ته حرام ویلو کوم څیزونه خدای حلال کړي و هغې ته دوی حرام والذم لتحریم ما لم یحرم او زم د دې وجې نه و چې دوی حرام کړي و هغه څه چې نه و حرام مذمت خدای د دې بیانوي هلکه به پوه شئ
دیم و اختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرینه تاسو چې مما رزقناهم د دې رزق نه مراد حلال دی ٹھیک شو خو د قرینه په اعتبار سره چې مقام د مدح دی کنه دا مدح په قرینه د نو ارزه کې خود رزق نه حلال نه مراد کله ته حرام مراد و اختصاص ما رزقناهم بالحلال خاص کول دا غس چې موږ ورکړي دي په حلال او د قرینه د وجنه خو زمونږه اشاعره دلیلونه څه دي چې حرام رزق دی وتمسكوا دلیل نیولای بشمول الرزق چې رزق شامل کړی دی بقول علیہ السلام په دې قول د نبی علیہ السلام په حدیث د عمرو ابن قرہ کې لکه دا یو سړی عمرو ابن قرہ د بچمبا وهاله او د چمبا په خلکو ډېره خوښوله او پیسې به ورکړ ټپې مپې به مور سره وشتي عربي ټپې خو ډېره مزه کوي کنه نو بس دته کار داو او حرام ده نو هغه ورته وي ما ته اجازه تو که نبی علیہ السلام ته وایي چې بس دا چمبه زوام نو بل کاروبار مې نشته خسبه کوم لکه ډمان چې وایي ښه چې مونږ دا پرېږدو دې ته ثقافت وایي او مطلب دا چې ډمتوب ته پروګرام وایي تاسې پې پوهېږئ که نه دا چې مونږ پرېږدو نو مونږ به خروس کو نبی علیہ السلام ورته وایي لقد رزقك الله طیبا الله تا ته پاک رزق درکړی فاخترت ما حرم الله علیک من رزقی تا غوره که هغه څه چې الله حرام کړي په تا باندې د رزق د دنه مکان ما احل الله لک من حلالي په ځای د هغه چې الله حلال کړي تا ته د حلالو د هغه نه تا ته خدای حلال رزق لیکلی و خو تا حرام رزق غوره که د حلال رزق په ځای باندې نو حلالو حرامو ته رزق ویلی که نه هلکه تاسو پې پوه نه شئ که حرام رزق شو که نه دا یو دلیل زمونږ د اهل سنتو هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ مونږ اهل سنت والجماعت دا دلیل دی دویم دلیل وبأنه لو لم يكن رزقا کدا حرام چری رزق نشی لم يكن المتغذى به طول عمره مرزوقا نبای هغه څوک چې غذا ورکول کیږي دتا په حرام باندې ټول عمر دې به مرزوق نشي یو سره د پیدایش نو واخله تر مرګ پورې حرام خوري نو دته معنا دا چې خدای رزق نه دی ورکړي وليس كذلك د سینه ده لقوله تعالی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها نشته هیڅ یو زنده سر پزمکه کې مگر په الله باندې رزق دا غي دی ټول خلک ته خدای رزق ورکړي کنه بیا دا معنا چې دا حرام خور ته خدای رزق نه دی ورکړي ته ځان لا په غلطه خبره ده الکه تاسو به پوښتنه دا تاسو ویلي دي شرع قائد کې خو ذهن تم ناراضي نو هرڅه شته کنه شته پکې وانفق الشيء وانفده اخوانه انفاق دا انفق نه ده انفق الشيء وانفد اخوان دي ولو استقريت الالفاظ كتل فاز غوري عربي وجدت تب پیدا کې کله ما يوافق طول هغه چې موافق ده د سره په فاعل دلالت بو کې په معنا د ذهاب او خروج پپا او عین کې چې ور سره شریک دي نافق پنون او فاک ندا و نفد نفق او د دې امثال تاسو به پوښتئ لکه نفر نفی نقد نفخه نفس نفس دا ټول به دلالت بکوي په معنا د ذهاب او خروج خو څلورمه خبره ده چې انفاق د مما رزقهم الله نه څه مراد دي مونږ چې ورکړي دا غي نه انفاق کینه پرایز مراد دي که نوافل وظاهر خبره ظاهر د انفاق د ما رزقهم الله نه صرف المال مال لګول دي په سبیل الخير په د خیر په لارو کې
من الفرض او النفل، د فرض او د نفل فرایض او که نوافل عام دي. چا ویلي صرف زکات ته مراد ده فرایض. ومن فسره بزکات ذکر افضل انواعه، بهترین انواع د صرف المال ذکر کړی ده. والاصل فی اصل ذکر کړی په دې کې، او خصصه یا زکات خاص کا بها په دې سره د اقترانه بما هو شقیقتها، ځکه دا پیوسته ده د هغه څه سره چې هغه مثل د دې دی چې هغه صلات دی. صلات سره عام طور قرآن کې زکات ذکر کیږي، نو دلته مما رزقناهم ينفقون د دینم زکات مراد. چا چې مراد اخیسته ده قرینه پیسه ده، قرینه په شقیقتها ده د دې خور ده چې هغه یقیمون الصلاة، دا جمله ده. قدم مفعول ولې را مقدم که یو اعتراض خدا ده. وتقدیم المفعول، تقدیم د مفعول بی للاهتمام، د اهتمام د وجه نه شوی. اهتمام دا ده چې ستا انفاق ته خدای نه ګوري، ستا مال لګوري چې بس دې ګټلی دی چې ودې لګو. حرام لګونه ورکنو سپي او حلال لګي ورکنو فایده. دویمه فایده والمحافظت علی رؤوس الآیه، د آیاتونو په سرونو اخرونو حفاظت پشي. نون باندې ختمیږي که داسې ویلې وی ومما رزقناهم وينفقون مما رزقناهم، نو بیا خو ترتیب ګډوډ. دویم اعتراض من په ولې داخل کې تبعیضیه ومما رزقناهم، و ادخال من تبعیضیه علی، او من تبعیضیه داخله ول په دې باندې للکف عن الاسراف، چې د ځان د اسراف نه وساتي چې منهی عنه ده. ټول نه ورکای، بعضې ورکای، ټول مال نه ورکای چې ټول ورکي او ماښام کور له راشي او سنۍ، نو د زره به بیا څه کېږي؟ تاسو پې پوه شئ. نو ځکه وایي چې بعضې ورکوي. ولا تبسط یدک کل البسط، څنګه دی ورپسې؟ مطلب دا دی چې مه لاسونه بندوه چې سره پې خرچه نه کې، او مه دا کوه چې ټولې ورکي، بیا به ملامته یي. کور کې به دې ملامته کوي چې لږ خو به دې څه پرېښي وی، ټول به نه ورکوي. زمانه پوه شي داسې نه چې ټولې ورکي چې دا واخلی دی طالبانو له دې ټولو باندې دې ټولو کار کېږي انشاءالله. اول احتمال دا و چې د مما رزقکم الله نه فرایض او نوافل ټول مراد دي. دویم دا ده چې صرف زکات ته مراد ده. او دریم ویحتملو، احتمال لري ان یراد به الانفاق، چې مراد په دې سره انفاق سي من جميع المعاون، د ټولو اسبابونه. معاون د معونت جمع د اسبابو د خیر نه، التي اتاهم الله چې من النعم ظاهریه دي او که باطینیه دي. ويؤيده د دې تایید کوي قول الاسلام، دا قول د نبی علیہ السلام دي. ومما رزقناهم ينفقون، دا معنا ده ومما خصصناهم به من انوار المعرفه، هغه چې مونږه خاص کړي دي دوی په هغې باندې چې هغه د معرفت انوارات دي. یفیضون، د نورو خلکو په زړونو کې ورچوي، فیض په طریقې د فیض سره. په طریقې د فیض سره دا معنا چې د کې پاتې شي، دا نه چې خپل راواخلي او بل په زړه کې ور واچوي، نو بیا خو دې خالي شي که په طریقې د فیض سره. اثر یې هلته لاړ شي، شی دلته وي، علم دلته وي، برکات انوارات دلته وي، خو حفاظه یې د خیر او برکت دلته وي. لاټین لګېدلی دی، اور یې دلته دی او رڼا یې هغلته، د دې ته فیض وایي. هلکه پې پوه نه شوي که پې پوه بزرګانو له سړی لاړ شي، دا بزرګانو د طرفه فیض را رسي. فیض بیا سړي کې څو ورځې د عباداتو ذوقي که نه وي، دې ته فیض وایي. که چېرته یو بزرګ مقبرې ته لاړ شي هم دا فیض درته راځي. هم سړی بدل شي که نه بدلېږي؟ حضرت تانوي رحمه الله وایي دې دواړو کې فرق دا دی چې د ژوندي بزرګ فایده ډېره ده د مړه نه، هغه د فیض نه. یو یخني که نه او د تنور غاړې ته سړی لاړ شي، ګرمایش محسوسوي که نه محسوسوي؟ او که لږ را دې خوښ شي بیا سم یخي. تاسې پې پوه شئ؟ نو ګرمایش خو یې محسوس که، خو چې لږ را دې خوښ بیا اثر نشته. او دویمه دا ده
چې ګرم ګرم خوراکونه وکړي، ادرک وخوري، ګرم دي که نه، دالچینی وخوري که نه، دا په کاوه کې واچوي په دې ژمي کې، او نور ګرم سم بدن یې ګرم شي، معده یې سمه پړقېږي د ګرمۍ نه. نو هلته هم ګرمایش راغی. چرته ته دا ګرمایش ډېر وخت څو ورځې تاسې به پوه شئ، بیا به یخ یخ څیزونه خورې، مالټې به خورې، امروتان به خورې، نو دا ګرمایش به ختمېږي. تاسې به پوه شئ سپېغول به خورې، تجربې هم درته ښیم. صحیح ده، دا به موږ تېرې شوي دي که نه. نو بیا سپېغول ست واچوي، نو ایسته معده دې یخه شي، دا ډېرې ورځې. نو تاسې پرې پوه شئ، نو د مړه بزرګ قبر له چې لاړ چې فیض داسې چې لکه د تنور فیض چې را دې خوا چې بیا هېڅ هم نه وي، او د ژوندي بزرګ فیض دا ده چې څو ورځې د هغه د ناستې هغه برکات